د 28 اکتوبر 2015 زلزلې کو یو طرف ته په بونیر کې 9 کسان وژلي او 15 یې زخمیان کړي دي، نو بل طرف ته یې د عام ولس سره سرکاري آبادي هم وران کړي دي. خو د بدمرغه د یو کال تیریدو باوجود صوبایي حکومت د دې آبادو د دوباره جوړولو لپاره ګامونه پورته نه کړل، او همدا وجه ده چې د ناوګۍ فوټبال سټیډیم چاردیوالي د کندراتو منظر پیش کوي. په دې هکله کلاړیان څه داسې وایي. زمونږ د ناوګۍ ګراونډ دی، په روز کال زلزلو کې دې ته دیوالونه پرېوتي دي او ملګر ټولو ماشومانو دې ګراونډ ته راویستي ده. حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې موږ دا ګراونډ توده کړي چې دې خپل ښایست بیا راژوندي شي، د دې خښت او ګند په وجه پکې کبل هم نه راخېږي. نو ګورنمنټ ته زموږ دا درخواست دی چې موږ دا ګراونډ بیا ښایست پکې راوچت کړي. روز کال زلزله کې دا دیوال پرېوتی دی او د دې له لاسه هم دا ګراونډ هم خراب شوی دی، ځکه چې د دې افت کې ګراونډ ته راځي، بل په روډ باندې خلک ځي نو هسې بې پردګي ده، نو ګراونډ کې خلک خپل گیم کیني چې پناه وي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا دیوال موږ ته زر تر زره سیټ کړي، ډېر مهرباني ده. زمونږ د ګراونډ دا دیوال په روز کال پرېوتی دی او زمونږ صوبایي حکومت ته دا خواست دی چې دا موږ جوړ کړي دا ګراونډ، او د دې سره زمونږ د ګراونډ دا حسن چې کوم دی بهر. د ناوګۍ ګراونډ نه علاوه نور هم داسې آبادي د حکومتي چارواکو د توجه منتظر دي. عمران بونیری، ریډیو بونیر، مندڼ.